کچهري کې تاسو ویل شوي دي ستا اداره ترې خبر ده زما د کور نه د یو حیانات سړی یم زما د کور نه انتظامیه خبرېږي ولې د دې خوړ نه خبرېږي زمونږ د کور د هر یو چیز ورته پته ده ولې د دې ځای ورته پته نشته دی ښه ورته پته ده نو دلته کې دا اعلان کوم د جنازه کې د انتظامیې ته زه خواست کوم او ټولۍ ورته غوړوم چې دغه دغه ایسونه خرڅېږي کول عام خرڅېږي مخامخ خرڅېږي په نګرانۍ کې د حکومت خرڅېږي په نګرانۍ کې د انتظامیې خرڅېږي درته سوال کوم دا رزق الله درکوي دا رزق الله درکوي خدای ته وګورئ دا ناسور دغه ځای نه ختم کوئ مونږ مونږ ته کوئ په مجبورۍ مونږ مه مجبوره کوئ مونږ دا خلک سپین دین مه مجبوره کوئ چې مونږ لاړ شو بیا مونږ دلته کې خپل ایکشن واخلو او بیا مونږ تاسو سره چې کوم دی نو په ګریوان کې ستا او زما لاس وي زما ستا په لاس ګریوان ستا زما په لاس ګریوان وي نو هغې ته مه مجبوروئ تاسو په دې کې ما سره اتفاق دی انشاءالله اتفاق دی انشاءالله دا زمونږ رور د دا وینه به ضایع نه ځي انشاءالله دا شهادت به ضایع نه ځي انشاءالله دا شهادت په رنګ وروړي او دغه ځای به انشاءالله د دې ارامیانو نه صفا کېږي انشاءالله دغه چرسونو نه به صفا کېږي انشاءالله وخت دی انشاءالله که نه زه د انتظامیې ته سوال کوم د دې ټولو سپین ږیرو د طرف نه د دې زمونږ دا شهید رور مخې ته پروت دی مونږ داسې ډېر لاسونه اوچت کړو مونږ داسې ډېر چې د دې وجې نه سوال درته کوم انتظامیې چې په خپل هغه باندې ترو باندې په خپل پراپر چینل باندې دغه ځای سبا صفا کوي وګرنه د دې شهید رور مې د درېیمې ورځې په مازدیګر به انشاءالله زم دلته ویم او دا علما مو ولاړو انشاءالله هم زمونږ په سرپرستۍ کې هم زمونږ په مشرۍ کې بیا که ما ته کړی چې راته واچوه که ما ته بیا سم کې وکړه سره ځکه چې زه یو غیر آییني کار نه کوم زه آییني کار کوم زه د شریعت مطابق کار کوم زه د قانون کار کوم زه د دستور کار کوم ته زما ملګری شه او که زما نه ملګری کېږي او ته د هغې ملګری یې نو بیا خو چې څنګه زما چرسو والا دشمن دی څنګه مې آیسي دشمن دی څنګه مې پوډري دشمن دی څنګه مې دغه خلک دشمنان دي چې زما دا وړوکې کوکې بچې یې راله شهید کړه بلا وجه بغیر د څه وجه نو بیا خو ته هغه سره په صف کې ودرېدې او چې هغه سره ودرېدې مطلب یې څنګه ورسره بیا شریکې یا مطلب دا دی چې تا سره ستا ورسره تعاون دی ستا ور باندې لاس پروت دی ستا ورسره طاقت او قوت دی کني بالله په بالله په تله د زمونږ د انتظامیې نه نو والله رضیم ته څنګه لږ داسې تماشه مو ګرځي والله که ته وګرځي نشي ګرځولی والله که ته وګرځي بغیر کاغذ د موټرسایکل نشي ګرځولی لږ زمونږ دا نوجوانان ریسرچ کړي ولې لکه موټرسایکل کاغذ درکړ نشته دلیل یې کړي رسوا یې کړي دا څنګه کېږي دا څنګه کېږي اخر دا وایي ځکه کېږي چې دې باندې ستا لاس دی دې باندې ستا لاس نه پورته که زما وروره دا د بل چا زوی نه دا د پولیس ویم دی دا د یو ډي سي پي زویم دی دا د یو هر چا زوی دی سبا دلته کې بلند کېدی شي رب کائنات جل وعلا دی زما د دې شهید رور شهادت قبول او منظور وګرځئ رب دې د دې خاندان ته چې دا ډېر د درد واقعه ده الله دې هغې ته صبر نصیب وګرځئ او موږ ته دې الله صبر نصیب وګرځئ په درېیمه ورځ به انشاءالله زمونږ مخکې له عمل جوړېږي که درې ورځې دې دا خپل شي ختم نه کړو انشاءالله چې کوم مطالبات د دې وارثانو کوم وارثان دې کېغوښتل هغه پوره نه شو نو انشاءالله العزیز سره د دفتر او سره د پټي به انشاءالله د ټولو نه مخکې ولاړ یو انشاءالله العزیز او خپل چې کوم زموږ قانوني آئینی زموږ چې کوم مطالبات انشاءالله باندې پوره کوو انشاءالله رقم دی انشاءالله رب قدیر ته مې غل دی راغلي څونه مېلمانه چې دي دا چونکې هلکو او وایي د دکاندارانو سره یا هلکانو سره چا سره معاملات کړي چا نه قرض پیسې اخیستې وي یا چا نه څه شي د اخیستي وو نو وارثان یې ولاړ دي د دکاندار نه اخیستي وي چا نه څه اخیستې راغستې وي نو اول خو د پروردګار د رضا لپاره ورته معاف کړئ که نه خامخا د چا ډېرې پیسې وي یا څه اخیستي نو وارثان یې ولاړ دي چې هغې دې مونږ ته ووایي د دفن نه وړاندې چې کوم مونږ خبر کړو انشاءالله هغه به ورته ورسوو دا کسان چې کوم دي هغه جوړ کړئ دا صفونه جوړ کړئ مخامخ د جنازه کې وایي تاسو او که چا سره یې وي په کښتونو باندې خلکو له کپړې ورکولې نو که چا سره یې وي نو هغه هم وارثانو ته او هغو کې اطلاع وکړئ او هغې ته چې کوم دي نو هغه هم ورسوئ ځکه د کښتونو کار کولو نو لازمي